نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما د اسلام حقورونو مسلمانانو رونو، ما چې ستاسو وړاندې کوم آیات ولستلو، الله رب العالمین فدی آیات کریمه کې فرمایي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اچوي الله پاک مومنانو لرا او هغه چا لره چې علم ورکړی شوی دی په ډېرو درجو سره. یعنې د دې څخه د علم لویه څرګندي وکړه. اول یې د ایمان والا تعریف وکړو او بیا په هغې کې اس علم والا خاص او ممتاز کړل او د لوی مرتبې خاوندان یې ورته وویل. الله رب العالمین چې چاته لوی ووایي د هغې د لوی څه حد دی، د هغې حد نه دی معلوم. لکه بل ځای کې قرآن مجید کې ارشاد دی: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دی هغه څوک چې عالمان دی او هغه څوک چې بې علمه دی؟ په دې ځای کې فدې کې دا صيغه استفهام انکاري ده، یعنی برابر نه دی، بلکې عالم دین تینا په ډېرو درجو سره بهتر دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمائی: چې کله یو طالب علم د علم د حصول دپاره وځي، نو الله رب العالمین چې څومره فرشتې پیدا کړي دي، که هغه په ځمکه کې د په اسمانونو باندې دي او غرونو کې او تر دې چې میږي په خپلو سرو کې او کبان په بحرونو کې، عرش، کرسی، لوح قلم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، دا ټول اسرافیل علیه السلام دا ټول مجرب فرشتې د عالم د پاره د خیر دعاګانې غواړي. اوس موږ او تاسو را سوچ فکر پکار دی چې د یو کس د پاره د الله تعالی د ټول مخلوقات طلب د مغفرت کوي او د خیر دعاګانې غواړي. آیا تاسو وایئ چې د دې کس د پاره به مغفرت ونشي؟ ورله الله رب العالمین به د ټولو ګناهونه معاف کړي او الله رب العالمین به د دې انسان مغفرت او بخښنه وکړي. نو د دې حدیث نه د عالم ډېر لوی عزت او مرتبه معلومه شوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې ما خوب ولیدو چې ما ته په خوب کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک رالو او زه د لاس نه ونیولم
ما ته او فرمایل چې اے ابوبکر وګوره جهنم ته. کله چې ما جهنم ته وکتل ما یو ټولګي ولید د ګناهګارانو چې مخونه د هغوی د خنزیرانو هغوی به وینې زوې څکلې او دوی به سوځېدل په اور کې. ما د نبي علیه السلام مبارک نه تپوس وکړلو چې اے محمد صلی الله علیه وسلم څه د سبب د ګناهونو د دوی چې دوی به دومره لوی عذاب کې گرفتار دي. نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به عالمانو ته ضرر رسولو بیا د دوی وفات وشو بغیر د توبې نه نو د دوی دغه جزا ده چې دوی ته ملاویږي. نو زما عزتمندو علم حاصلول دا د انبیاء علیه السلام وراثت خپلول دی. د انبیاء علیه السلام منګ او تاسو ته په وراثت کې علم پرېښودی دی. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي کله چې یو عالم یا یو طالب علم په یو کلي باندې تیر شي د دې کلي د مقبرې نه به الله رب العالمین څلوېښت ورځې عذاب لرې کوي. بل حدیث کې راځي چې یو عالم یا یو طالب علم په یو مقبره باندې تیر شي نو الله رب العالمین د دغه مقبرې والا نه څلوېښت ورځې پورې عذاب لرې کوي. څوک چې دا وخت ګڼي چې یو عالم ته وګوري یعنې د محبت ورسره وکړي الله تعالی به دا انسان خلاص کړي د جور د جهنم نه. یعنی الله رب العالمین به دې انسان ته نجات ورکړي د جهنم نه. نبی علیه السلام مبارک قسم وخوري قسم وخوري زما د په هغه ذات باندې قسم وي چې د چا په قبضه او قدرت کې زما روح دی چې نه دی یو طالب علم مرګر کله چې دی روان شي دروازې د علم ته یعنی مدرسې ته الله تعالی به د دې انسان په یو قدم باندې یو قدم اغستلو باندې الله رب العالمین دته د یو کال عبادت ثواب ورکوي او الله رب العالمین د دغه طالب علم د پاره په جنت کې یو خار جوړوي. کله چې په ځمکه باندې روان وي ځمکه د ده دپاره طرف د مغفرت کوي. کله چې سبا شي یا بیګا شي الله رب العالمین دې انسان ته ټولو ګناهونه معاف کوي. یعنې د سحر نه ماسخوتنه پورې د دې په منځ کې د انسان نه څه ګناه صغیره شوی وي الله رب العالمین د دغه ټولو ده ته معافي کوي. نو زما عزتمندو الله رب العالمین چاته وس ورکړی وي په خپله باندې علم حاصل کړي که په خپله باندې نه وي خپل اولاد وي په خپل اولاد باندې علم حاصل کړي او خپل اولاد ته د نبي علیه السلام او د انبیاء علیه السلام دا وراثت ورکړي. که چېرې په دنیا کې الله رب العالمین چاته اولاد نه وي ورکړی الله رب العالمین د هغې ته نیکمله اولاد ورکړي خو د دې نه علاوه که اولاد نه وي نو په نورو غریبو خلکو باندې مدرسو کې داخلول او په هغې باندې علم کول دا به زمونږ او ستاسو دپاره د آخرت کې د جهنم د اور نه د نجات ذریعه ګرځي. الله رب العالمین د فادي د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.